وشو هغه کې ټیکنیکل کارم او هغه کې افیشل کارم خو بهر خان هغه کې موږ منډه تړلو کړه د 2017 نه موږ رانیول هغه وخت سکندر خان سینیئر منسټر او داغه پترو باندې هغه پکې جیم سره خبرې کړې وې د اکسیجن سره هم کړې وې هغه موږ سره بیا ډپارټمنټ کسان کړه دا سرویر سو شو داغه پرول مو شو منځوري مو شو هغه کم دغه چې هغه لګېدو د ارچن روډ باندې دغه باوجود موږ ته ګیس نه راځي وجه صدا وجه دا د ډپارټمنټ نه اهلی ده نه اهلی وته ځکه ما چې د دوی ټول پیپونه ځای په ځای لیکتي او دا غي نه گیزي دوی د خپل لاسس بچکولو لپاره په موږ باندې جان بوج کې دا لوډ شډینګونه کوي الان کې کو تاسو وګوره سنجي بم ته ورشه نه پکې د شپې بنديږي نه پکې دروازې بنديږي په دې رزړو کې بیکري دي په دې باندې چرته کې ګیس بند نشو په رزړو کې به 24 غنټه تاسو ته ګیس ملاويږي اوس خو خیر مونږ د رزړو نه بیل شي مونږ دلته کې بیل لاین را کړی دی ورونو د مایوسه خبره ده چې کله تاسو یو شی نه ملاويږي او خپل حق پس لاړ شي یو افسر ته کینی او هغه افسر زمو ستاد ټیکسونو د پیسو نه هغه ته د تنخواه ملاويږي او داغه بیا دا جوابي چیرې د پلان کیږي د شرپو د زیم د خلک څه خلک نه دي نو زه خو په دې کې په دې زیمو په شرپو د خلک ډېر پښتانه او غیرتمن خلک دي خو زه پکې بیا زیاته ګناه د دې وخت ام پی او ام ان ای ته اچوم چې تاله دي عوامو ووټ تر کړی دی ته دې زیاته رسول او بیا دوی ورزي او دوی ټول نړم دي زموږ دلته ټول پاټو چې سونه مرګري دي هغه د دې ځای چې کوم مزبانان دي وعدت خان نصیحتي کوي چا دي ټول ته په جمع السلام علیکم رونو د دې ګیس او د بجلی د بنیادی مسله ده او ډېر د مخکې نه راپېښه ده په دې کې مونږ په وختن تاسو نه مرګري چې ناس دي زه ګورم مونږ ټولو دې کې وختن په وختن هلې ځلې کړي دي کله چې مونږ ته پیشو چې یاره ماشومان سکول ته ځي دغه وخت کې مونږ ته ګیس نی کسان ډیوټۍ له ځي دغه وخت کې ګیس نی بیا چې د غرمې دغه وخت شي په هغې کې ګیس نی د شپې نی په دې کې مونږ په مختلف ټیمونو کې خپل جدوجهد کړی دی او تلیو جیم لم تلیو په خبر تم تلیو دلته د 400 کې چې کمیکسین ناس ته دلم تلیو خو چې هغه وخت کې به دونو په 2017 کې مونږ ډیر زیات دلته کې د ګیس په سلو مونږ په هغه کې لاړو او اکسین سره ملو شو دونه و چې مونږ سره په هغه وخت کې د ډپارټمنټ کسان کړو مونږ رالو د ارچن روډ ته دو درې ځای کې مونږ سروې وی را سره شو لارې بم خول یاره چې نږدې خرج په کم راشي دغه او دا څنګه چې توفیق چاجي سیبوي چې یو ولا مونږ ته راغلی ده په هغه وخت کې د دې سکیچ جوړ شوی او هغه وخت کې د دې د فیزیبیلیټي ارڅ تیار شو بیا د اپروول مو شو دغه منځوري مو شو او زما په خیال په 2020 کې یا 19 کې دغه شی لګېدو خو دغه باوجود هم هغه شی مونږ ته هغه یو مشکل پروسس هغه وشو هغه کې ټیکنیکل کارم او هغه کې افیشل کارم خو بهر خان هغه کې مونږ منډه تړلو ته ویلې دي دا وته خو جبرینی وته یو چې پورن په دې باندې معافي وغواړه خو د شیرپو او د زیم خلک وروته بیا به تا په دغه دفتر کې باندې په کورسې باندې مزینی ځکه چې دا خلک کله مروتی دي زیم او د شیرپو مارشل لاګانو په دور کې وروتي زمونږ د مشران داجی صاحب هم دا ناس کې خدای دې ول نورم جون دور کې دی په مارشل لاګانو کې زمونږ دا مشران نو تیرو د خپل وخت تاسو کړل دي ان شاء الله ټیک ټاک په اول خو ورته مونږ دا چې دا پریشر هم راته ټیک کې او دا کوم غلطه خبره چې کړل دا پدې د یونین کونسل نه معافي مو غواړي کونی ان شاء الله زه د قومي وطن پارټي یو ورکر او ان شاء الله قومي وطن پارټي با اكو په ضلع کې احتجاجي کو په صوبه کې احتجاجي کو په اسلام آباد کې ان شاء الله قومي وطن پارټي با پاغه کې भरपूर شرکت کوي او ان شاء الله د ظلم خلاف او د خپل د حاصلولو لپاره به ان شاء الله هر قسمه جدوجهد کوو دا زموږ بنیادی حق دی په آئین کې دا لیکلي دي چې کله لومبي شخص تر اوچت کې چې کوم صوبه کم یو شی پیدا کوي لومبي به د اغاز خلک او خور به مستفید کې ګیس موږ نن سبا د خپل ضرورت نه زیات را پیدا کوو زموږ صوبه د خپل ضرورت نه کارک ګورګوره زموږ د ضرورت نه زیات موږ صوبه ګیس پیدا کوي او دا غي باوجود موږ ته نه ملاويږي دا موږ سره ظلم دی دا موږ بالکل د دې مذمت کوو موږ دا یو د دې
اوس کو په بجلی کې وو خو زه په هغې کې په بلونو کې بس شاټ واټ په ګیس کې خو نشته یار ګیس خو تا ته 100% زه تاله پیسې در کوم ستا دا ذمواري ته به ماله ګیس راکړې ډېره مهرباني وسلام دا خلک څه خلک نه دي نو زه خو په دې کې په دې زیم او په شیرپو دا خلک ډېر پښتانه او غیرتمند خلک دي خو زه پکې بیا زیاته ګناه د دې وخت ایم پی او ایم ان ای ته اچوم چې تاله د عوامو ووټ تر کړی دی ته دې ځای ته رسولې او بیا دوی ورځي او دوی ته چې کوم دی یو افسر هغه افسر چې زموږ ستا د ټیکس د پیسو نه هغه ته تنخواه میلاویږي او هغه بیا چې دی نو یو پرد واحد نه یادوي روغ یونین کونسل یادوي زیم هم یادوي او شرپو هم یادوي چې دا خلک نه دي نو زه خو به دا ووایم چې زمونږ د ایم پی او ایم ان ای داسې سړي نه دي چې دوی د خپلو عوامو تپوس نشي کولی ارشاد بهي ناستې په دې نه خفه کېږي خو موږ هم په دې علاقه کې سیاست کوو چې موږ د خپل غریب رور د خپل کلیوال د خپل یونین کونسل په دې خلکو موږ سټینډ والو نو موږ او 50 سټینډ ولو اول خدا با اختیار دی په مرکز کې حکومت ته په دې صوبه کې ګورنمنت ته کم از کم دا توکل چا اجي صاحب کو تاسو وګورئ دا یو سوشل ورکر دی او بیا د میډیا په وجه او د سوشل میډیا په وجه د اواز ډیر لري رسی او دا غي باوجود چې د سره دا لوبه شوی دا نه اوسه پورې پاغه باندې د حکومتي خلکار یو خلکار د ډپارټمنټ د کس 50 زور رانغه چې یو مزمتي بیان خو ورکی مونږ خو ټول نړومبي دا مطالبه کوو دا کم کس چې دته ویلي دي دا وته خو جبرینی وته وو چې پورن په دې باندې مافي وغواړه خو د شیرپو او د زیم خلک وروته بیا به تا په دغه دفتر کې باندې په کورسۍ باندې مزینی ځکه چې دا خلک کله مروتي رزیم او د شیرپو مارشل